د رمضان المبارک د اولنۍ شپې ډېره ناشنا او عجیبه وظیفه مې درله راوړې ده. دا دومره مبارکه او عظیم الشانه وظیفه ده چې کوم انسان د رمضان المبارک په اولنۍ شپه دا وظیفه وکړي، الله تعالی به ورله د کال تمامې خوشحالۍ ورکړي. الله تعالی به د کال له تمامو غمونو نه وساتي. الله تعالی به د کال له تمامو مصیبتونو، آفتونو، مصیبتونو نه وساتي. دا دومره مبارکه وظیفه د علماء دین فرمایي چې کوم انسان د رمضان المبارک میاشت وویني او اعلان وشي چې هلکه سبا له مسلمانانو روژه ده او په دغه ماښام باندې دا کیني او د سورة الفتحه د هغې یو وړوکی صورت دی، د هغې تلاوت وفرمایي، یو فره مخکې او وروستو دې درود شریف وفرمایي، نو الله تعالی به د انسان له د مسلمان له د روان کال تمام نعمتونه ورکړي. الله تعالی به د انسان د کال د تمامو مصایبو نه، مشکلاتو او آفتونو نه وساتي. دا دومره مبارکه وظیفه ده. بزرګان دي، څومره چې بزرګان دین دي، څومره چې اولیاء الله دي په مخ د ځمکه تېر شوي دي، هغوی دا خاص وظیفه ده خپلو خاصو مریدانو له بیا ورکوله. نو علما فرمایي چې او د هر مسلمان دا خواهش شي چې زما را روان کال دی په امن تېر شي، زما را روان کال دی د مصیبتونو او آفتونو نه بغیر تېر شي، او زما را روان کال دی دا په خوشحالۍ کې تېر شي، په نعمتونو کې دې تېر شي، د الله تعالی په احساناتو کې دې تېر شي، د الله تعالی په رحمتونو کې دې تېر شي. نو یو ماښام ورته وباسه، یو 15 منټه ورته وباسه، ستا را روان کال تمامې خوشحالۍ په دې کې پرتې دي. الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته. څومره ملګري نوي دي چینل زموږ سبسکرایب کړی نه دی، د چینل در سره سبسکرایب کړئ. الله مو خوشحاله او آباد ساته.